پسینه کې دننه چې د بشري طبیعت څه اشیاء هغه تی وېست بیا ولا سینه وګڼل دا هم د دې سرونو په عقل کې نه راتله د مردار وې چې الته اپریشن شو الته د اسمان ته څنګه بوتلو دا ګران کار دی که خیال وکړي په فلپین کې یو ښځه ده چې هغه په دې ګوته وي اپریشن کوي نو د فلپین په عیسایانو خو د ایمان شته چې په ګوته اپریشن کوي او په جبرائیل علیه السلام د ایمان نشته چې د رسول الله اپریشن په ګوته کړي تاسو خیال ده د فلپین عیسائی ښځه خو په ګوته اپریشن تا په ایمان راوړی دی او د جبرائیل اپریشن د پیغمبر په ګوته په دې د ایمان نشته دې ته سوچ کوئ دې ته فکر کوئ اوس ارشه داسې خارج ته راغلی دی چې لغوندې سړي کې عقل وي نو هغه چرې د هغې انکار نشي کولی عزیزانو سرداری کونین باندې اودس وکړ او رای وستو په بورا کې سور کړ چې سورې کو نو دا شپه ده اسرا بعبده لیلا علماء لیکي چې لیلا ټول شپه روانو مزل کولو ځکه چې الله وی دا کار د د بوتلل د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته پشپا کې شي نو لیل لفظ چې ده دا ټول شپې ته شامل دی دینه دا معلومیږي چې ټول شپه مزل کول او روان علماء وی چې نه لیلن کې تنوین د پاره د تقلیل ده تنوین دا د پاره د تقلیل ده تقلیل څه معنا تقلیل دا معنا چې دا اسراء چې شوی و دا پشپه کې و خو لیلن د شپې په یو پړک کې دا لیلن کې تنوین وایي د دو زورونو یا دو پیخونو وغیرہ دا تنوین د تقلیل ده د شپې د سترګو پر رات کې اوس چې بیت المقدس تا د اورسه دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی او د دین علاوه د دینی تقاریو کیسٹ بهم تاسو لا د دې دکان نا ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسٹ په دغه مقام کې حضور صلی الله علیه وسلم دو رکعاتا منذ بہر تکبیر عرض داو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحیت المسجد اور پدغه وخت کې بیا د بیت المقدس نه د اسمان تزي معراج تک تاسو خیال وکړئ معراج ځکه وایي عروج په عربي ژبه کې پورته خطو ته وایي معراج ته هم ځکه معراج وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې پورته خطو علماء وایي چې
दस्तर को द रब खबर हो आसमान तक रसी अजवानो आसमान तक 3 करोड़ मील मगल 3 करोड़ मील 10 पोगमय 2,50,000 मील दजमके ने ऊंचा करा 10 पोगमय 10 तूरी द आसमान लांदे मिसल कनादीर लकदा बिजले कि द छत लांदे राजवरन गई 10 तूरी गया द आसमान लांदे 10 राजवरन फायदा सशवा फायदा कुरान तो खपला वैलेगा वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह अल्लाह हुई दुनिया आसमान छिदे मां खस्ता करे दे पस्तोर होगा दा जीनत दा आसमान वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन और बयान दाद और लंबे द शैतानानु द पारा गर्दुली चे आसमान त शैतान लारशी 10 तोरे और तद और लंबशियों पीउली आसमान द दुनिया का चरसी और दरवाजा टकई दरबान द आसमान आवाज कई के सोचे जिब्रील अलैहिस्सलाम और तवई अना जिब्रील वमम्मअक दर सर सोच दे वमाइया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मलेका दरवाजा लड़ी कई और पकतार मलेके दाएं बाएं दावल आसमान न तरजेम आसमान पूरे वलाड़ी इस्तकबाल कई दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि और दा अल्फाज वही कि मरहबा मरहबा बिनबी सालिह दिलते हैं नुकता हो रही नूर बयान दुनिया मुखी जुमले तार्स को उलमा लिखी के आसमानों को तक द पैगंबर गरज को खुदा सर मुलाकात मुदा मुलाकात को पजमा कम के दे मुरादुम रमेल सफर को किसी दल फरमाई के बनता तकलीफ गरज न बनता राज दाओ शुद्ध आसमानों की अरबहाव करबहाव पदमहाव बले की शुद्ध कला न पैदा की ऐस्म की तनगी रही अल्लाह का इल्तिजा ओकरा या अल्लाह पदी लौह महफूज की मुंगूर ला इलाहा इल्लल्लाह दा खुत्ते खुदाया दा मोहम्मद रसूलुल्लाह और सर चिकम दे खुदा दा हो या मुंगर प्रेद चे लांगी उगूरू और या लत्तास रावले ची मुंगे उगूरू अल्लाह पाक दा मलेको दरखास्त मंजूर का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर बोत लो चिदा मलेकिम ददप दीदार मुशर्रफ उस सरदार कौनैन संग हो मुद्दा तपोस को बच्चा न कहे एक चाने में शिको है दसुम्र हसीनो और दक्कम कमालात मालिको मुद्दा तपोस दो बुजुर्गान न शवे दे और अगी वलदा जवाब वर्कड़े यो खुदा के हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैजादारी आंच कुर्बान हमदारंद तू तन्हादारी या रसूल अल्लाह भी यूसुफ को खालिद मखस्तवाले हो
اللہ علیہ السلام پلاس کے کمال چترخ کے لئے منلو پرکار دے کولو آن کی خوبان ہمدارند تنہا داری پتول معشوقوں کی چمر خاصیت نبی یا رسول اللہ خاصیت یا واضح پتا کے بل بزرگ ند پیغمبر د حسن تپوس شو اگر دا تپوس مانا مکوی دا تپوس جبرائیل نو کئی جبرائیل نا وی جبرائیل یورز رسول اللہ تکتل اور ہوئی چھے آفاقہا گردید ام آفاقہا گردید ام مہر بطان ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ وہ دنیا محبوبان و معشوقے میں ہو کہتے لیکن تپ کلا تبل سے زیادہ تپوس دی عائشی نہ ہو گئی دسور لسم اسپوگمائی دو سرداری کونین پکٹ کے پروتے بی بی عائشہ فرمائی واللہ العظیم ما بکل اسپوگمائی تکت کلب میں چہرہ انور د جناب رسول اللہ تکت چدد چہرے تب میں اوکتن اسپوگمائی براتت تخکار دلا باشا نو اغا درخواست اللہ د ملائکو منظور کر او دته دعوت ورکو چې اسمانونو تراش دغه ځنا بیا پورتا یو بل سورلی راغلی و چې هغه سورلی ته زینه وایي علماء محققین لکھی چھے خدای بپدی پوئی بھی چھے دغا زینا چھے حضور علیہ السلام دا بیت المقدس نا پہ سور آسمانوں تتلے چھے دا زینت سشے دے بعض علماء متاخرین وائی چی زینا داسی او سورلی وا لکه دی وخت کې تاسو په دې شل یا درش منزلونو کې دا لفتونه وګورئ باقی دی زینے اصل حقیقت سو حافظ ابن کثیر لکھی دی چھے آسمانوں تا تک چے دے آپ زینت شوے دے او زینت سے شو او دے خدای پوئے دے چے دا څنګه سورلی وا عزیزانو بیا یو شپوا پشپا کی بیا د سترګو د رب خبره وا نو د سترګو پر رب کې د اسمان اول دروازې ته سردار کونین صلی الله علیه وسلم خلاصه دا دروازه لري شو ملائکی ټول په استقبال کی ولاړی دی اول اسمان پار شو دویم اسمان سره بیا دا چلو شو ازدانو عرض داو چې دا عقل کې نه راتلل چې پیغمبر په دې جسم عنصری زنده باندې سوریدل او اسمانونو تتلل دا غخته چاو اسمان تا خدای زینه را لګوي چاوا خدای
یو سړي ماته ویا کالجی الکو ماته مولانا صاحب ته چې وای چې دا بوراق یا دا زینه دا جازو نو د دې جاز پایلټ څوک جاز خو به پایلټ نه چلی ما پایلټ جبرائیل علیہ السلام سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم